السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نن سبق هغه زمونږ د استخارې متعلق ده. استخاره ویلې طلب د خیر کول. آیت کریمه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله پاک فرمائی امید دے چې تاسو یو څیز بد ګڼئ حالانکه هغه ستاسو په حق کې بهتر وي ښکلی وي ښه وي. دا ممکنه ده چې یو څیز تاسو خوښوئ حال دا دی چې ستاسو په حق کې ناکار وي. اصل حقیقت د هر کار الله پاک ته معلوم دی او الله پاک په هر څه باندې پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. حدیث مبارکه دی حضرت جابر نے فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم موږ ته په ټول کارونو کې د استخارې داسې تعلیم راکول لکه څنګه چې موږ ته د قرآن مجید یو آیت ښیي یا یو صورت ښیي موږ ته څنګه چې موږ ته به د قرآن مجید آیتونه ښوول دغه شان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته په اهم امورو کې به استخاره کوله. استخاره دا ده چې طلب د خیر کول د الله پاک نه خیر غوښتل. کوم کار چې لکه جایز وي نو پای کې استخاره کول چې دا سنت دي او استخاره چې په خپل باندې تکې نه دا سنت دي. دا غي طریقه دا ده چې تبد ورکات نفل چې دا به وکي ادا د استخاره د دعا چې اوس کوم وای دا به وې دغه د هاذ الامر ټکه چې دې تر ورسي نو خپل حاجت به الله پاک ته ونیسي چې الله فضل کې به دا حاجت راولي چې الله زما دا کار دا وکم کوونه کوم نو چې ستاسو لکم طرف ته مایل شو دعا نه بعد بس بیا کوه یا لکه انسان دې دغه کوي څوک غواړي یا څوک ورکوي مطلب د نکاحونه کوي که نه دې لپاره په خپله د باندې استخاره کوي نو دغه طریقه ده چې دغه دعا به ته ووایې او بیا چې خدای پاک ستا کوم طرف ته زړه مایله کړو نو هغه کار ته دا به کوې. خو دا خبره یاد وساتئ چې کله مطلب لکه استخاره تا وکړله نو بیا په هغه کار باندې عمل به هم کوې. مطلب ستاسو ته د یو کار د کولو حکم راغی ته بیا ونه کړو یا ستا اړه ته دا میله نه چې دا کار مه کوه او تا بیا وکړو نو بیا به تا ته نقصان چې دا به در رسي. دا طریقه چې ته په خپله باندې کوې د سنت دغه وکړې نفل وکړې او د هغې نه بعد بیا دعا وغواړې او بیا د استخارې دعا ووایې نو دا سنت دي. د دې نه علاوه دا نورې چې کوم استخارې د مروجې طریقې دي دا د حدیثو نه دي ثابتو ناروا نه دي خو د حدیثو نه دي ثابت. دا د مشرانو نه ثابت دي لکه زموږ د حضرت مولانا مفتی سردار علي صاحب احمد برکاته الله علیه هغه چې کوم استخارې کوي کنه دا کارت په ذریعه سره نو دا څه ناروا نه دي جایز دي خلک مطلب سنت نه دي. دا د پیغمبر اسلام نه دي ثابتو او د مشرانو بزرګانو علما کرامو هغه نه ثابت دي او هغه د دې مشرانو هغه ته دغه ورکړي دا اجازه ورکړي دا هغه بیا نور ته دا جو دي مفتی صاحب رحمت الله علیه تدار رسیدلی دي. نو استخاره دا سنت ته په خپل باندې توکي نو د مسنون عمل دا کوم چې په دې دعا کې ذکر شوی دی. نو کله چې ته دوه رکعات نفل وکړې د هغې نه بعد به ته دعا وکړې په هغه دعا به ته په دې طریقه باندې کوې دعا کې به دا ووایې اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أن هذا الأمر بديك بتاخ بالكار بزلك ونسي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به. دا دعا به ته وایې د هغې نه بعد چې ستاسو لږې کومه خبره خدای پاک راوستله د هغې کې به خیر ان شاء الله. او نور
استخاره ته وکړي هغې نه بعد او بل استخاره په ناجایز کار باندې کېږي په غلط کار باندې کېږي داسې یو کار چې فرض وي نو په هغې باندې هم استخاره نه کوي چې ته چې یاره مونځ وکړمه که ونه کړمه دا مونځ به خامخا کوې بیا استخاره نه ونه کړه مونځ به نه کوم داسې نه ده او کوم چې جایز کارونه او هغې باندې استخاره کول پکار دي الله پاک دا عمل کول توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله